الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه کس چې دروغ وایي دینه ملایکې یو میل لرې ځي. ولې لرې ځي؟ د دروغ کوونکی انسان چې ده د دې خولې نه بدبویي ځي. د دروغجن انسان چې دا د دې خولې نه بدبویي ځي، د دې بدبویي وجې د دې ملایکې دې نه په عذاب یعنې تنګ راځي، دې نه یو میل لرې ځي. نو زموږ تاسو ته پکار ده چې موږ او تاسو په هر وخت رښتیا ووایو او رښتونکي جوړ شو، نه بلکې موږ دروغ ووایو. د دروغو په ځای موږ رښتیا ووایو، یعنې رښتیا ویونکي جوړ شو. ولې چې موږ او تاسو هر کله دروغ وایو، نو د دروغ کوونکو نه فرښتې هم د فرښتې یعنې دغه ملایکې لیکي. دغه آسماني مخلوق ته، زما عزتمنو آسماني مخلوق ته، اوس که تاسو په سوچ وکئ په دنیا کې هم چا سره دروغ ووایي، زړه یې بادېږي او که نه بیا یې تا سره د خبرو اړو زړه نه غواړي چې تا سره خبرې وایي. چې په دنیا کې تا نه خلک خفه کېږي، په دنیا کې تا نه هغه خلک چې ستا نږدې کسان وي چې هغې ته دروغ وایي، نو تا سره نه غواړي چې هغې خبرې وکړي. بیا دغه نوراني مخلوق چې نور نه جوړ شوی ده هغه هم نه غواړي. نو ستا یو دا نه ده چې ستا نه څوک خفه شي په دروغو باندې. الن کې دروغو نه ستا د خولې نه هم بدبوی ځي، هغه بدبو چې هغه ملایکې نشي ازمویلی، نو دا خلک به څنګه ازمایي کړي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې هر وخت رښتیا وایي، رښتیا ویونکي جوړ شو. په رښتیاو کې نجات ده. څومره دروغ وایي، سل دروغ وایي، نو بیا به ته بیرته په هغو خپلو دروغو کې بیرته په سو کېږي، یعنې بیا به ته هم پکې پریشانه، یعنې تا ته به تکلیف رسیږي. هغه نه به